ونجنا برحمتك من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي رواه أبو داود وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته وعن أبي حيا قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مزمز ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي والنسائي. په دې لوستې شوي احادیثو کې او د دې نه مخکې لوستې شوي احادیثو کې د اودس په ټیم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت اعمالو تذکره کیږي. مخکې مونږ زده کړه چې په کار د سړی بسم الله کوي د اودس نه مخکې، دا هم زده کړه چې خولې ته اوبه اچول، سپېږمو ته اوبه اچول، دغه شانې مسواک وهل مخکې مو زده کړل، پخی لاس باندې شروع کول، دغه شانې پوزه څوڼل، اوبه سپېږمو ته رسول، آخري سر ته رسول، دا خبرې مونږه زده کړې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسنون اعمال دي. نننی سبق کې یو بله مسله یاده وه، هغه دا چې کله د یو سړي ګیری په مخ باندې نو مخ خو انزل دي، نو چې مخ انزل دي د دې وظیفه انزل دي، نو چې ګیره په مخ یي نو دا ګیره که لنډی وړه وړی نو بیا خو به اوبه دننه کودي شي، خو که دا ګیره د سنت مقدار مطابق صحیح او ګڼئ نو بیا خو دا اوبه یخ ته نه ننوځي، نو څه چل به کوي؟ نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل ذکر شوی دی چې حضرت انس رضی الله عنه هم او حضرت عثمان رضی الله عنه هم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل نقل کړي. فرمایي دواړه په بیل بیل روایت سره چې کوم احادیث نقل دي، مضمون یې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله اودس یعنی مخ انزل مکمل کړه نو بیا یو چونګ اوبه راواخیستې او دا یې د دې زنې نه لاندې کړې، داسې زنې نه لاندې کړې چې دا دې دغه ته ورسېدې، پوستکي ته ورسېد، نو پوستکي ته خو نه رسي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ږیره کې داسې لاندې نه دا لاس دغه کړه چې دا یخته بیل بیل شي او دا لاس دې دغه ته په خپله باندې ننوځي. دې ته په اصطلاح کې خلال ورته وایي. خلال خالی ځای ته وایي، خلل. نو د دې یختو په منځ کې چې کوم خالی ځای دی دا پوستکی، دې ته د لاس لسولو د عمل ته د لون لاس لسولو عمل ته خلال وایي. څنګه چې د ګوتو په منځ کې دا نورې ګوتې داسې رسولو، دغه شان د ګیرې د یختو په منځ کې لاس وهل دې ته خلال ورته وایي. نو حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله اودس وکړو
اوبه راواغستې، یو چونګ اوبه راواغستې، د خپلې زنې نه لاندې کړې او بیا یې په خپله ږیره کې خلال وکړو او بیا یې ملګرو ته وویې هاکذا امرني ربي، ما ته خپل رب دا حکم کړی چې ږیره کې به څه کې خلال به کې. دغه شان حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم به د ږیرې خلال په اودس کې کوو. او حضرت ابو حیا یو بل صاحب دی، هغه وایي ما حضرت علی ولیدو رضی الله تعالی عنہ هغه اودس کو، نو چې اودس یې کاو نو د ټولو نه اولې اوبه راواغېستې او خپل لاسونه یې پرې داسې ووینځل، داسې یې ووینځل چې پاک یې کړه. په څه طریقه پاکېږي؟ عقلونه یې پاک کړه. بیا یې خولې ته اوبه واچېلې 3 ځل، بیا یې سپېږمو ته اوبه واچېلې 3 ځل، او بیا یې مخ ووینځو 3 ځل، بیا یې څنګلې ووینځلې 3 ځل، بیا یې په سر لون لاس راښکودو 1 ځل، بیا یې خپلې خپې ووینځلې 2 ځلې د پړکو پورې، او بیا په دې ځای باندې چې اودس یې مکمل شو ولاړو. نو چې ودرېدو نو یو چونګ اوبې راواغېستې او هغه یې وڅکې، په ولاړې وڅکې. چې په ولاړې وڅکې نو بیا یې وروسته وې زما دا خوښه وه، نن مې تاسو ته د پیغمبر علیه السلام د اودس طریقه ښوده، نو هغه پیغمبر علیه السلام به داسې اودس کوه. دلته 2 مسلې په دې حدیث کې او د دې نه مخکې حدیث کې ذکر شوې. یو خدا چې خلال کول چې دي نو دا به د دې بشري حیثیت صحیح، نو چا ورته سنت ویلې دي، چا ورته واجب ویلې دي، ځکه چې هغوی امرني ربي. بهرحال د خپل اودس حصه ګرځول پکار دي. زموږ استاد دپاره د حدیثو مضمون دا شو چې کله سړی اودس کوي نو د مخ انځلو سره سره په ږیره کې به خلال کوي. او دویمه خبره چې په دې حدیث کې مونږ زده کړه د حضرت علی په رضی الله عنه په عمل سره، نو هغه دا چې په ولاړې اوبه وڅکې. نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه او نور صحابه کرامو نه نور عجیبه غوندې احادیثو مضمون نقل دی، په هغې کې راځي چې په ولاړې به اوبه څوک نه څکي. حتی دا چې بل حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې په ولاړې اوبه وڅکي نو په ولاړې د څوک اوبه نه څکي، او که په ولاړې وڅکي ور یاد شو نو راولټی دي. نو په ولاړې اوبه څکل خو هلته کې یو قسم ممنوع دي، حرام دي. او دلته حضرت علی رضی الله عنه په ولاړې باندې اوبه وڅکي. د دواړو په مضمون کې علما چې کله وضاحت کوي، تطبیق بیانوي، نو یا خو داسې دا چې د اودس نه وروسته اوبه څکل خاص دي په دې ټیم کې په ولاړې باندې، که په دې ټیم کې په ولاړې باندې اوبه څکل چې دي نو دا به جایز دي، ځکه په ولاړې باندې وڅکي. او یا دا چې په ولاړې باندې څکل مکروه دي خو حرام خو نه دي، اوبه خو پې حرامېږي نه، ناپسندیده عمل دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې منع کړي ده نو د ناپسندیده عمل نه مکروه ثابت کړي ده، د حرمت تذکره ورپکې نشته. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اعمالو هغه خلاصه وه. حضرت عید چې دی نو هغه وایي چې مونږ د نحنو جلوس مونږ ناسو او علی رضی الله عنه تم کته، حضرت علی اودس کاو رضی الله عنه. نو موږ حضرت علی ته کته نو چې حضرت علی اودس کاو نو هغه د ښی لاس راواغېستو او اوبو ته یې ښکته کړو او هغې د ښی لاس دا چونګې ډک او هغه اوبو ډک هغې خولې ته ور واچېل. نو مزمزه یې وکړه، بیا یې 3 ځل بیا یې سپېږمو ته ور واچېلې او سپېږمې یې سون کړې په کیڼ لاس باندې، او دا کار یې 3 ځل وکړو. نو ګوره خولې ته اوبه اچېل یو عمل شو، او دویم سپېږمې ته اوبه اچېل دویم عمل شو، او دریم ورسره څه شو پوزه یې سون کړه، او څلورم ورسره څه شو په کوم لاس یې سون کړه؟ په کیڼ لاس یې سون کړه. نو زموږ دپاره په دې حدیث کې چې کوم مضمون بیان شو د سنت په طور باندې، نو هغه دا چې حضرت علی په کیڼ لاس باندې پوزه سون کړه. نو مونږ له دا پکار دي چې مونږ د دې هم خیال وساتو. بعضې هلکان چې هغه د دې اهمیت نه نه خبر، نو په ښی لاس باندې خولې ته هم اوبه واچوي، سپېږمو ته هم واچوي، څوڼي هم په ښی لاس، او بیا را ګوتې هم په سپېږمو کې دا ښی لاس وي. نو دې حدیث کې تاسو وکته چې خولې ته اوبه واچوه په ښی لاس، خو پوزه پاکه په کوم لاس؟ په کیڼ لاس باندې پوزه پاکه کړه. که په دې کې دننه ګوته داسې ځغه کوي چې دا سپېږمې ښې پاکې شي، نو دا هم کینه کچه ګوته چې نو دا ور دننه کړه.
فعل ذلك 3 مرات 3 ځله دا کار وکړو او بیا حضرت علی دې مرګرو ته ویل که تاسو خو ماته کته خو که په تاسو کې کم سړی دا غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس زده کی نو دای طریقه وها فهذا طهور رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اودس طریقه وها نو عبد الله ابن زید فرمایي چې ما په خپل پیغمبر علیه السلام لیدلو اودس کاو نو خلیته مې وباچیلی سپین موته مې وباچیلی خدایي طریقه چې ونه بدل وها هغه دا و چې ما د سلیدلې ده چې په یو زبانی سپین موته او خلیته وباچیل د یو لاس نه کړی فرمایي وعن انس رضی الله عنه د حضرت انس رضی الله عنه نے روایت دی قال دی وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اذا کل توزع او د سکاو اخذر ویغ استکفن یو چون مما انبو فادخله وغدن نکړي تحت حنکه د خپل ځن لاندې حنک په عربی کې د خلید د غاخو نواله د تعلق پورې دننه چې راکمه ایریا د لاندې طرف ته دیته حنک ورته وي نو تحت حنکه د خپل حنک نه لاندې یعنی موږ به ته زنه وایو نو فادخله دا به دننه کړي هم تحت حنکه د خپل ځن لاندې فخلل به لحيته نو د خپل ګيري خلال ور باندې وکړو هذا حق او قال بيدسي ول هكذا امرني ربي ما تخپل رب دق شانه چل دا ودس خود لره وعن عثمان رضی الله عنه د حضرت عثمان رضی الله عنه روایت ده چې ان النبي صلی الله علیه و آله وسلم نبی صلی الله علیه وسلم بکانه وو یخلل لحیته د ګری خلال وکاو رواه الترمذی و الدارمی وعن ابي ايا قال رايت عليا دوی ما حضرت علی ولید رضی الله عنه توزع او د سکاو په غسل کفه نخبل الله سی ویندل حتا تر دې انقاهما چې دواړه پاک ثم مزمزا بیا خلیتو بواچلی 3 اندریدل واستنشق او استنشاق او کوسپنګمته بواچلی 3 اندریدل وغسل وجهه او مخه ویدو 3 اندریدل وذراعيه او سنگلی ویندل 3 اندریدل ومسح براسه او سربانی لاس راخو دو مره یوذل لون لا ثم غسل قدميه بيخبي ویندل الى الكعبين د پړکو پورې ثم قام بیا پاسېدو فاخذا نراویغ استفضل طهوره دا ودس نپاتی وبو پشربه ویس کې وهو قائم ولاړو ثم قال بيويل احببت دام خوخدا ان اريكم چې تاسو ته وخم کیف کان چې سرنګ به طهور رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رواه الترمذی والنسائی وعن عيد خير قال نحن جلوس دوي چې موږ ناسو ننظر الى علي چې موږ حضرت علی ته کته توزع او د سیو کفات خلیده اليمنى خیلا سه دننک په ملا ار ډکه ک په مخ خپل اخلا په مزمزه بیا مزمزه وکړه په مزمزه بیا خلیت په خلی غړغړې وکړه واستن شقاس په موت او بواچلی ونثر بيده اليسرى پکین لاس باندې پوز شون کړه فعل ذلك 3 مرات دريزل دا چلوکو ثم قال بي من توي من سره چې چا خوخي اينظر الى طهور رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ودس چل یاد کی نو په هدا طهوره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ودس طریقه الله دې صحیح او دس کولو توفیق نکړي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين